څو کارونه مې ورته ووي. یو کار به څه کوو؟ د عبادت اهتمام به کوو، د تکبیراتو اهتمام به کوو. بل به په دې کې چې کوم خلک قربانۍ کوي نو هغو به نوکونه زاید ویښته هغه نه اخلي. دې نه مخکې به صفایي وکړي د خپل ځان. او چې کوم خلک قرباني نه کوي د هغو دپاره هم بهتره خبره دا ده چې ونه کړي، مشابهت به د حاجیانو صاحبانو څخه پیدا شي. بل دا په دې کې د روژو اهتمام وکړو، د شپې عبادت اهتمام وکړو، د عرفې د دغې ورځې په خصوصیت سره اهتمام وکړو چې الله سبحانه وتعالی زموږ د یو کال تیر شوي یو کال را روان ګناهونه معاف. او بل د قربانۍ اهتمام. قرباني خلک د مخکې نه ګوري، زموږ خاص کر په دې علاقو کې کته خو به ورځ باندې راولي پیدا کېږي، او دلته خو د مار خپی ګرځې به پسې، او څه چې خلکو ته پته لګېدلې ده جو ریټونه هم د اسمان سره خبرې کوي. نو خلک د ځان دپاره د مخکې نه اهتمام کوي د قربانو. دا قرباني داسې یو عمل دی. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي، د الله رسوله ما هذه الاضاحي، دا قرباني څه شی دی؟ د دې څه فلسفه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي سنت ابیکم ابراهیم، دا د حضرت ابراهیم علیه السلام چې ستاسو پلار دی د هغه یو سنت او طریقه، یو سنت عمل دی، دا د هغه طریقه ده. صحابه کرامو بیا ذهن ته سوال راغی چې د هغه طریقه ده مونږ ادا کړو نو مونږ ته به دې کې اجر او ثواب میلاویږي که نه؟ فما لنا فیها یا رسول الله، زمونږ دپاره په دې کې څه دي د الله رسوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي بكل شعرة حسنه، په هر یو ویښته باندې تاسو ته د دې قربانۍ د څاروي اجر او ثواب میلاوي. اوس څومره ویښتې د دې په وجود باندې څوک حسابولی شي؟ ده تاسو نه تپوس کوم حسابولی شي؟ نه شي حسابولی. مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې بې شمېره اجر او ثواب تاسو ته میلاوي. بیا صحابه کرامو ذهن ته سوال راغی چې چلو که دې سرمنې ته څوک کیني او دا ویښته حسابوي جو حساب به یې کړي، خو که چېرته اوښ ذبح کوي ګډ ذبح کوي نو په هغې باندې خو وړی اخو ډېره زیاته وي. نو بیا یې سوال وکړه د الله رسوله فالصوف یا رسول الله، د وړی څه حساب کتاب دی د الله رسوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا بكل شعرة من الصوف حسنه، په وړی باندې هم د یو ویښته الله سبحانه وتعالی تاسو اجر او ثواب درکوي. الله سبحانه وتعالی انسان پیدا کړی دی او په مختلفو موقعو باندې دته څه عبادات داسې حواله شو دي چې هغه په کال کې یو ځل کېږي. په هغې عباداتو کې یو عبادت ته قربانۍ دی چې الله سبحانه وتعالی مالدار و مؤمنانو ته دا حکم کړی دی چې تاسو قربانۍ کوئ. ما چې کوم آیتونه هغه تلاوت کړو نو په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم دې په سحر باندې او په لسو شپو باندې، والشفع والوتر او په جفت باندې او په طاق باندې. مفسرین حضرات د دې آیتونو په تفصیل کې دا خبره ذکر کوي چې الله سبحانه وتعالی په لسو شپو باندې قسم خوړلی دی. دا لس شپې کمې شپې دي؟ دا چې اوس کومه میاشت ختمیږي نو دا د ذوالقعدې میاشت ده، تقریبا 2 ورځې پکې پاتې دي. د دې نه بعد به یو میاشت شروع کېږي، د ذوالحجې میاشت ورته ویلی کېږي. نو مفسرین حضرات وایي الله سبحانه وتعالی دا په دقې اولنو لسو شپو باندې قسم خوړلی دی، په دغه لسو ورځو باندې قسم خوړلی شوی دی. او والشفع والوتر، د شفع نه مراد د جفت نه مراد دا 10 ذی الحجه یوم النحر دی، په کومه ورځ باندې چې مسلمانان قربانۍ کوي په دغې باندې الله سبحانه وتعالی قسم خوړلی دی. او یوه ورځ د هغې نه راشاته د عرفې ورځ چې ورته مونږ وایو په دغه باندې الله سبحانه وتعالی قسم خوړلی دی. اوس
ذهن ته دا سوال راځي خو چې قسم خو خلق د دې لپاره خوري چې زه په بل چا باندې د خپل خبره مضبوطه کما. الله سبحانه وتعالى خبره خو مضبوطه ده بغیر د قسم نه، بیا الله تعالی قسم ولې خوري؟ مفسرین وایي په دې کې الله سبحانه وتعالی دې طرف ته اشاره کوي چې ګوره دا خبره ډیره اهتمام والا ده، ډیره مضبوطه خبره ده، په غور سره واورئ. نو الله سبحانه وتعالی په دې لسو شپو ورځو باندې قسم خوړلی. بعضې مفسرین خو دا وایي، امام قرطبي رحمت الله علیه وایي د دې نه د رمضان المبارک اخیری لس شپې مراد دي. بعضې نور محدثین مفسرین وایي نه، د دې میاشتې دا اوس چې کومه شروع کېږي ذوالحجه داسې مراد دي. امام ابن القیم رحمت الله علیه وایي نه، دې دواړو کې څه تضاد نشته دی. ورځې په دې لسو ورځو کې دا د دې ذوالحجې بهتري دي او شپې په دې ټولو ورځو کې دا د رمضان المبارک د آخري عشرې بهتري دي. نو معلومیږي دا چې دا کمې ورځې او شپې په موږ را روانې دي، دا ډېرې عظیمې ورځې شپې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا ورځې او شپې دا داسې عظیمې ورځې او شپې دي چې په دې کې الله سبحانه وتعالی ته عبادت کول دومره محبوب دی چې په دې نورو ټولو ورځو او شپو کې هغه شانتي محبوب نه. صحابه کرام تپوس کوي ولل جهاد فی سبیل الله، دا الله رسول جهاد هم چې جهاد کې وینه تویږي، انسان خپل جان هغه قرباني، که هغې له څوک لاړ شي او وجنګېږي نو د هغې نه هم په دې ورځو کې عبادت بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا ولل جهاد فی سبیل الله. درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا ولل جهاد فی سبیل الله، ولل جهاد فی سبیل الله. دریم ځل باندې رسول الله مبارک ارشاد وفرمایا الا من خرج بنفسه وماله، چې یو سړی داسې چې خپل مال هم هلته کې اړاو کي، خپل جان هم هلته کې اړاو کي د دې نه علاوه. وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځو او شپو متعلق دومره تاکید ورکړی دی چې په دې کې عبادت پکار دی. چې کله دا ورځې او شپې د دې عبادت دا ولې الله سبحانه وتعالی دې ته لوی مقام ورکړی؟ دا مقام د دې وجې نه ورکړی دی چې یو خو په دې کې یو عظیم عبادت حج د بیت الله شریف ادا کیږي په دې میاشت کې، اتمه، نهمه، لسمه، یولسمه، دولسمه، په دې 15 ورځو کې دغه حج د بیت الله شریف عظیم عبادت ته دا ادا کیږي. نو الله سبحانه وتعالی دې ورځو له فضیلت ورکړي. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې کچری په دې لسو ورځو کې یو انسان د ورځې روزه ونیوله، صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. کچری یو انسان په دې لسو ورځو کې په یو ورځ باندې روزه ونیوله نو دا داسې ده لکه چې دې سړي یو کال روزې نیولې. وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. او کچری یو انسان شپه په دې کې ژوندی کړه، د شپې عبادت وکړه، نو دته الله سبحانه وتعالی دومره لوی اجر ورکوي لکه دې چې لیلة القدر موندلی، د قدر هغه شپه یې موندلي او په هغې کې عبادت کوي. نو دومره عظیم اجر او ثواب. او بیا په دې کې یوه ورځ ده د عرفې ورځ چې ورته مونږ وایو، دا ډېره اهتمام والا ورځ ده د عبادت لپاره. په خاص توګه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي لا سیما یوم عرفه، خاص کر یوم عرفه د عرفې دا ورځ کچری چا په دې کې روزه ونیوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي انی احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. زه د الله سبحانه وتعالی په ذات باندې دا یقین لرم چې چا په دې کې عبادت وکړ، روزه یې ونیوله،
الله سبحانه وتعالی با د یو کال تیر شوي او د یو کال را روان ګناهونه درته معاف. نو د دې دومره لوی مناسبت دی، د دې کې عبادت پکار، دا ژوندي کول پکار. یو حدیث مبارک کې مسند احمد روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کله چې دا ورځ او شپې راشي تاسو په دې ورځو کې تسبیح وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تهلیل وایي لا اله الا الله لا اله الا الله، تحمید وایي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نو دا دومره لوی مبارکي او مشرف ورځ شپې په موږ او تاسو باندې را راځي. یو په دې کې مونږه د عبادت اهتمام وکړو، باقي کې تسبیحات تکبیرات او دغه سي په دغه ورځو کې د ټولو نه لوی څیز هغه دا ده چې الله سبحانه وتعالی طرف ته توجه یو لمحه زموږ نه هغه ضایع نشي. بل د حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې کله په تاسو کې یو کس اراده د دې لري چې د قرباني وکړي او دا ورځ شپې داخلي شي د ذوالحجې د اولنۍ لس ورځې، نو د قربانۍ د وخته پورې چې تر څو پورې تاسو قرباني نه کړئ نکونه هم مه کټ کوئ، خپل زاید ویښته هغه هم مه کټ کوئ. په دغه ورځو کې د دې نه مخکې د ځان صفایي وکړئ. دا څه وجوبي حکم نه دی چې خامخا دا واجب دي، خو دا دومره پورې خبره ده چې مونږ د حج د بیت الله چې کوم حاجیان صاحبان دلته تللي دي نو د هغې دپاره دا حکم چې تاسو به زاید ویښته هم نه کټ کوئ او تاسو به نکونه هم نه کټ کوئ چې د هغو سره زموږ مشابهت پیدا شي چې الله سبحانه وتعالی په هغه ورځ باندې د عام معافی اعلان کړي چې دغه معافي زموږ دپاره هم شي. او بیا که څوک قرباني نام کوي نو علماء کرام فرمایي وایي د هغو دپاره هم بهتره خبره دا ده چې هغوی خپل نکونه خپل بریتان یا وغیره نور ویښته زاید دا نه اخلي په دغه ورځو. فلا یأخذن شعره ولا یقلمن ظفرا، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. چې الله زه خو ګوره کمزوری بنده یم ستا، عاجزه او ډېر په ګناهونو کې اخته بنده یم، زما خو نور څه وس دست نه رسي. هغه حاجیان صاحبان چې کوم تللي دي هغوی ته ته کوم مغفرت او کومه لویه بخښنه هغوی ته کې، نو ربه زه ما هم د هغې جوګه جوړ کړي، زه دلته کې د هغوی مشابهت کوم، ربه ما هم د هغوی سره په دغه صف کې یو ځای کړي. نو دویم کار به په دې کې دا کوو، دا یو استحبابي عمل دی، مستحب عمل. څو کارونه مې ورته ووي، یو کار به څه کوو، د عبادت اهتمام به کوو، د تکبیراتو اهتمام به کوو. بل به په دې کې چې کم خلک قربانۍ کوي نو هغو به نوکونه زاید ویښته هغه نه اخلي، دې نه مخکې به صفایي وکړي د خپل ځان. او چې کم خلک قرباني نه کوي د هغو دپاره هم بهتره خبره دا ده چې ونه کړي، مشابهت به د حاجیانو صاحبانو سره پیدا شي. بل دا په دې کې د روجو اهتمام وکړو، د شپې عبادت اهتمام وکړو، د عرفې د دغې ورځې په خصوصیت سره اهتمام وکړو چې الله سبحانه وتعالی زموږ د یو کال تیر شوي یو کال را روان ګناهونه معاف. او بل د قربانۍ اهتمام، قرباني خلک د مخکې نه ګوري، زموږ خاص کر په دې علاقو کې کته خو په هغه ورځ باندې راولي پیدا کېږي او دلته خو د مار خپی ګرځې به پسې او څه چې خلکو ته پته لګېدلې ده جو ریټونه هم د اسمان سره خبرې کوي. نو خلک د ځان دپاره د مخکې نه اهتمام کوي د قربانو. دا قرباني داسې یو عمل دی، صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د الله رسوله ما هذه الاضاحي، دا قرباني څه شی دی، د دې څه فلسفه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي سنت ابیکم ابراهیم، دا د حضرت ابراهیم علیه السلام چې ستاسو پلار دی د هغه یو سنت او طریقه، یو سنت عمل دی، دا د هغه طریقه ده.
نو صحابه کرامو بیا ذهن ته سوال راغی چې د هغه طریقه د مونږ ادا کړو مونږ ته په دې کې اجر او ثواب ملاويږي کنه. فما لنا فيها يا رسول الله، زمونږ د پاره په دې کې څه دي؟ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي بكل شعره حسنه، په هر یو وخت باندې تاسو ته د دې قربانۍ د ساروي اجر او ثواب ملاوي. اوس څومره وخت دی د دې په وجود باندې څوک حسابولی شي؟ ده تاسو نه تاسو کوم حسابولی شي؟ نشي حسابولی. مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې بشمیر اجر او ثواب تاسو ته ملاوي. بیا صحابه کرامو ذهن ته سوال راغی چې چلو کدی سرمنی ته سو کینی او دا وخت حسابي جو حساب به کی خو کچرته اوخ زبا کوي ګډ زبا کوي په هغه باندې خو وړي اخو ډیر زیات ای. نو بیا سوال وکړه الله رسول فصوف یا رسول الله د وړي سي حساب کتاب دی د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا بكل شعره من الصوف حسنه، په وړي باندې هم د یو وخت الله سبحانه و تعالی تاسو اجر او ثواب